دا د افغان مهاجرینو کډې دي چې وطن ته د خپل خلک روان دي او د دوی بیګا شپه هم په دې ځای باندې وه. دې کې ماشومان هم دي، دې کې زنانه هم دي، نارینه بوډاګان دا ټول پکې دي. خو یو څیز موږ ولیدو چې کوم ماشومان خپل وطن ته روان دي نو ډېر زیات خوشحاله دي. پته نه لګي چې دوی څه ته خوشحاله دي، یا خو د دوی ماشوموالی دی او دوی پینې دي د ګاډي سورلی ته خوشحالېږي او یا د خپل وطن خوشبو پې لګېدلې ده دغه ته خوشحالېږي. خو کوم چې مشران دي نو هغوی موږ ولیدل چې د هغوی په مخونو باندې د اداسۍ داسې یو هوا لګېدلې ده چې هغوی ډېر خفه دي، ډېر پریشانه دي. یو ورسره دا پریشاني ده چې دلته کې خو تیار کور کاروبار پاتې شو، هلته به زه چې کوم دی نو کاروبار به شروع کوم، ځان له به کور جوړوم، څه به کوم. دا ټول چیزونه چې راټول شي نو ظاهره خبره د انسان خفه شي. دا ډېر زیات ګاډي ډېر لرې نه ما ولیدل، دا ماشومان پکې دي، څوک جاړي، دوی ته تکلیف دی، د چای د روټۍ د دې شیزونو تکلیف دی ورته. پته نه لګي چې دوی به سهار چای څښلي که به یې نه څښلې، روټۍ به یې بېګا خوړلي که به یې نه خوړلې. دلته کې یو کس نه مې تپوس وکړو نو هغه ووایي چې ګراني راته لا جوړه شوې ده او چای هم راته ګرانه شوې ده، هر یو شی راباندې ګران خرڅوي. نو زه یم که چېرې داسې مهیر حضرات یو راشي او دلته کې دوی ته څه دیګونه پاخه کړي، د چایو پتیله ورته ډکه تیاره کړي نو دا به ډېره ښه خبرې دي.